حجاج ابن یوسف ډیر ظالم وکړه. حجاج ابن یوسف دومره ظالم و چې 1,00,000 صحابه او تابعین ظلمن قتل کړي. انتهایی ظالم. ما تاسو ته خبره کړې وه هغه به دا خلک داسې یېرېدل چې یو ځل مدینې منورې ته راغی، نقاب یې اچولی و. یو بوډا سړی ولاړ و، دې بوډا سړي ته وایي څنګه حالات څنګه دي؟ هغه ورته وایي حالات به څه ښه شي، دا ظالم لعین چې راغلی دی، مردود راغلی دی، وایي دا څوک و؟ وایي دا حجاج. ورته وایي د څه چل کړی دی؟ وایي د رسول الله صحابه سره عامې دي سرونه قلم کړل، دې ظالم تابعین یې قتل کړل، ظلم یې کړی دی. ورته وایي خدا خو ډېر مردار سړی دی، وایي لیدلی دی دی، خدای دې ما ته دغه لعنتي مخ نه ښیي، خو لیدلی مې دی پېژنې مې دا لعنتي زما نه خطا کېږي. مخ نه یې نقاب لرې کړو، وایي زه حجاج. هغه بابا ورته څه وایي؟ ورته وایي یاره څه عجیبه غوندې کمال دی، ما باندې ورځ کې کله کله داسې څه پیریان راشي زه بیا ګډ وډي ولم. داسې ته دا خلک یېرېدل. نو حجاج ابن یوسف د جمعې ورځ ده، خطبه ورکوي، مازدیګر ټایم شو. یو عبدالله بن عمر ناستو. نو عبدالله بن عمر خو هغه فقیه چې عبدالله بن عمر به د پیغمبر سنت کوم ځای په بخاري کې داغه یو حدیث دی، داغه تذکره ده، په خیر او د زینه بیانوم. انسان حیران شي چې په دې سړي کې څومره لوی کمالات د حضرت عمر زوی او حضرت عمر چې څو وخت کې شهید کېده د مخکې نه شورا راوغوښته. په شورا کې وی عبدالله چې د زما زوی وې دې بس تاسو د شورا وکړي، خو دې شپږو کسانو کې به امیر المؤمنین یو جوړوي، زما زوی به امیر المؤمنین نه جوړوي. نو دغه عبدالله بن عمر ډېر افاسد. نو حجاج ته وایي ته به دا خبرې خپلې بیا وروسته وکړې، د جمعې د مونځ ټیم شوی دی، مونږ نه ټیم خطا کېږي، مازدیګر اذان ټیم دی، مونږ له مونځ راکړه، نو بیا ته خپلې خبرې کوه که څوک درته کېږي. حجاج ډېره غوسه ورغله. خو عبدالله بن عمر ته چا غږ کولی شو؟ حجاج ابن یوسف ورپېدو، وی دا عبدالله بن عمر دی. بیا حجاج خو کېناستو، زر یې مونځ پړاو. د مونځ نه بعد کسان یې مقرر کړل، غشې ورله ورکړه، غشي په سر باندې زهر ولګول. خو هغه زهر چې وی دې څه وخت حج د بیت الله لځي او احرام واچي، نو په پونده باندې به ولي، په بل ځای به نه ولي. که په سینه دې وویشت نو فساد به راوچت شي، دا ټول خلک به د پاره راوچتېږي. په پوندې وویله نو خلک وایي زه وړوکی غوندې خراش دی، زخمي دی، خو چونکې زهر به یې دا ورونو بدن کې خورېږي. عبدالله بن عمر حج له روان و، د احرام په حالت کې په دې پونده وویشتو، هغه زخم چې دی هغه زهر بره تلل، یو میاشت بعد د هغه شهادت شوی.